یا کور ته یا حجرې ته مېلمانه راغواړئ او درستخان غوړوئ نو ټول کلي ته وینا نه کوئ چې کم خلق تاسو زړه ته نږدې وي او په زړه کې د ورسره محبت وي نو کور ته هم ورځئ د ټیلیفون وینام داسې یو سپک کار ګڼئ د عزت دپاره په احترام او په ادب ورځئ او دا یقیناً چې عزت دی چې موږ د خپلو علماو دا تاسو ته نن چې دا ګلونه ښکاري او ځلیږي دا د حضور پاک د هغه مینې اثرات دي چې د کم سړي د حضور پاک سره مینه وي که هغه د رنګ نه ډېر هم تور وي خو د حضور پاک د مدینې منورې د سینې مبارکې نه د هغه د زړه مبارک نه د دغه سړی چې د چا د نبی سره محبت وي هغه نورانیت الله پاک د تر منتقل کوي او بیا هغه نورانیت د په مخ کې ځلیږي هغه اثرات دي چې مونږ او تاسو عزتمندو د خپلو علماو عزت وکړو قدر یې وکړو دارنګې نعتخوانان دا هم د حضور پاک صفتونه بیانوي د رب ذوالجلال حمد بیانوي حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ هغه نبی نه اجازت غواړي چې نبی د ستاسو بیان او صفت کول دا هم اطاعت ته او بندگی د عبادت ته رب په ثواب ورکوي ما ته اجازت وکړه چې زه د ستاسو لږ سیرت بیان په اشعارو کې وکړم جناب رسول الله ورته وایي چې الله پاک د خوله محفوظ وساته اجازت ورکو نعتخوانان په نعتخوانای کې ګلکاری پکې کوي او د نبی شان بیانوي علماء په نثر کې بیان کوي خو چې څونه بیانونه خو کې د هغې نه چوړ عبدالرحمن بابا په دې یو جمله کې ذکر کړی دی وایي خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور کل واړه صفات دي په رښتیا نبی هغه شان الله رب ذوالجلال ورکړی دی چې حضور پاک فرمائی چې وما یخفی علی رکوعکم وخشوعکم انی لاراکم من بعدی ما باندې د تاسو یو شیم پټ نه دی ستاسو رکوع ما ته معلومه ده ستاسو عجزي ما ته معلومه ده زه تاسو د شانم وینم د سنم وینم د شانم وینم عرض مې کولو چې تاسو دوستان راولئ نو چې کم هم زړه ته جوخ وي راولي که عام خلک راولي غلی شوئ عامو ته خو بیا هلته هم لښته نیولي تا ته اجازت نشته ماشومانو ته منیټرو درولي لښته دلته مه راځه ما ته ځکې روټۍ خوند نه راکوي چې کوم ځای ماشوم ولاړ وي او ته روټۍ ته کښېني تاسو ته مولوي صاحب تذکره هم کا حضور پاک فرمائی چې انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم تاسو ته الله پاک رزق درکوي تاسو سره خدای پاک امداد کوي په خاطر او په برکت ته ضعیفانو باندې په ضعیفانو کې یو اشاره د سپینګیرو ته او یو اشاره د دې ماشومانو ته څه شي ته علما خو هغه اوچت مقام لري وایي نوم العالم عبادت ونفسه تسبیح د عالم خوب عبادت ته خوب دده الله ورته د فرشتو په ذریعه عبادت لیکي او ساه خستلی تسبیحات دي په ساه خستو ورته الله د تسبیح ثواب ورکوي په حوض کوثر کې چاریار به په حوض کوثر په ګوټونو ولاړي د حضور پاک امتیانو ته به ورکوي حوض کوثر نه به الله دې د ټولو مسلمانانو د سعادت نصیب کی بیا پای کې کم علما چې د نبی سره مینه محبت ساتي وې دای علماو ته به حضور پاک په خپل لاس مبارک په لپو به ورکوي د دې نه لوی عزت چېرته شته الله دې زموږ او تاسو د حضور پاک سره مینه نصیب کی ما یو اشاره دا وه چې درستخان ته هغه دوستان راغواړي چې زړه ته دې نږدې وي نن تاسو په
مقابل د نورو خلقو کې د خدای شکریا ډیر ادا کوي چې خدای مونږ سيو بیا په داسې دور کې زما زړه د ظلمو ته دعا کوي چې هر جمعه تلاړ شو الحمدلله زمونږ د کلی نوجوان طبقه داسې په شوق کې ني ورنه داسې ظلمي د فسق و فجور نه نوزګاریږي او بیا په داسې دور کې چې د هر طرف نه د ګناه دعوتونه دي او هغه هر څه شاته کوي او نن د نبی عشق او محبت تاسو جماعت ته راغوښتي یئ جماعت کې ایثار کړی یئ د دې مثال دا دی چې نن تاسو په خلکو کې پسندیده مخلوق یئ چې الله نن خپل درستخان کې میلمانه کړي یئ تاسو ته نن د هغې طرف نه دا دعوت دی که هغه هر څه وي که ډېر وي او که لږ وي هسې خوشطبیعتۍ دپاره به دا جمله درته ویم چې سلیمان علیه السلام ملا چرګک ورته وایي چې اجازت راته وکړه ستا لښکرو ته روټۍ کومه دعوت ورکومه او ورته وایي نشي ورکولی وی اجازت وکړه ورکومه وی په کوم ځای میلمه کې وی په رودینیل باندې ملا چرګک پیژنئ دا ډېر کلاړي دی سلیمان علیه السلام ته د انجینرۍ کار اخیستو چې چېرته به د اوبو ضرورت شو ملا چرګک به ټونګه وواله په پیرینو به یې سمدستي هغه ځای نه کنستل او هغې ځای نه به یې اوبه رستې ملا چرګک به چې ګزار ورکو هغه به خطا نه تلو ازیله به یې ورکولو چې هلته به اوبه وي سلیمان علیه السلام ورسره تسلیم کا چې میلمانه یې ملا چرګک لاړه او د دشتې نه یو ملخ راونیو څه یې راونیوه ملخ یې راونیوه او په سمندر کې لړه کو او د سلیمان علیه السلام لښکر ته وینا کوي چې خلکو خبردار شئ که د چا غوښه ورسېده خو ډېره ښه ده کنې ښوروا یې ډېره دسکۍ یې ښوروا غلی شوی را سره نو دا نفس سره به جهاد کوئ روټۍ خوراک او یا نه خوراک دا نن روحاني خوراک دی یاره په صداقت ووایي چې چېرته هم روټۍ ته به تقاضه کېږي دا داسې د محبت څیز دی بایزید بستامي هغه وایي تپوس دې چا وکړو چې د عشق معنی څه ده د محبت معنی څه ده ابتدای څه ده او د هغې انتها څه ده جواب ورکوي ابتدایه د عشق دا سوځېدل دي څه به سوځې به یو ملګري سره دوستانه ارزي خفګان راشي ماشومان وایي تا سره مې کچي ده دارنګې زلمي خپلو کې دوستانه ورانه شي خفه وي چېرې په کومه طریقه به زه دې راضي کړمه او هغه به یې چیړي هغه عبدالله سې وایي په عاشقۍ کې تزنول مزه کوي او صفت د ګل څوک دی نبی علیه السلام دی چې په عاشقۍ کې پکې تزنېدل مزه کوي چې تزنېږي زیریږي پکې او بیا صفت د ګل مزه کوي په دې بیا اواز د کل مزه کوي او صفت د ګل مزه کوي دته بیا چې دا ګل اواز کوي بیا ورته وایي چې دا شعرونه بیا ووایه دا مزه کوي عرض مې کولو عزتمندو چې خبره مې خیال نه وته ملا چرګک ورته وی که د چا غوښه ورسره ښه ده کنې ښوروا یې ډېره ده د میلمه خپل حق دی زمونږ د کلیوالو خپل حق زما ته د ملګري دوستان هلته ځو روټۍ ته دلته ځو اوچت درته دلته منبر سره ولاړ یم چې زما د عامو خلکو سره روټۍ ماله مزه راکوي یا بس بیخي خوراک مې طبیعت نه اخلي خدا د دې خلکو خپل یو محبت دی نو دا هر چا خپله کې وقم ډېر واخیستو انشاءالله بل پروګرام په 30 تاریخ باندې د نوررحمان قاري صاحب په جومات کې عید میلاد النبي دی هغې ته به انشاءالله زمونږ هغه دیر نه یو میلمه راځي او تشریف به راوړي تاسو نه زما مطالبه ده چې ښه په مینه او په شوق باندې ماښام نه به انشاءالله العزیز حاضري کوئ خوښ هم ده که نه اوس هم ترتیب دا دی چې دعا کوو دعا نه بعد کلیوال ته عرض دی چې هغوی به بهر روټۍ ته کښېني او میلمانه قاریان صاحبانو سره کم ملګري هغوی به دل ایثار شي الله هم خوشحاله که خپل ترتیب به برابر ساتئ
چې ماحول ګډوډ نشي درود شریف وایي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد افضل الصلوات. درود شریف. اللهم صل علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. عزتمندو درود شریف چې کله تاسو وایي ستاسو درود مدینه منورې ته رسي او حضور پاک وایي زه د هغې جواب هم درکوم. لږ محبت سره درود شریف وایي. اللهم صل علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اغفر لي ولوالدينا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولمن حق له علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدينا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولمن حق له علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. په اخلاص دو کوئی سونا مرګري راغلي خدای ټولو ته په هر قدم اجر عظیم ورکا. خدای په هر قدم سره زمونږ ورته خپل دیدار ور نصیب کا. سونا بیماران د اسلام دی کورونو کې دی هسپتالونو کې دی سړی دی که ښځې دي د محله کې زرمین ته تکلیف دی دارنګې حج اکبر ورته مصطفی ته تکلیف دی زمونږ مالت کې فرید الله ته غریب ته ډېر تکلیف دی واته کاله شو. الله دې ټولو مریضانو ته چې سړی دی که ښځې دي که کورونو کې هسپتالونو کې خدای ټولو ته دې محله کې محمد رسول دی چې زموږ میلادونو کې به حاضر اوس نه وي فالج والي دی. الله دې هغه ته هم دې میلادونو په خاطر صحت ور نصیب کړي. زموږ استادان علما مشایخ چې څونه وفات دي سره د ټولو مسلمانانو خدای قبرونه ورته باغچې د جنت وګرځوه. مخکې سفر ورته آسان کا وارثانو ته صبر جمیل ورکا. دا کم علما چې ناستي خدای مدی ته د دین د خدمت لپاره ډېر عمر ور نصیب کا. دې ظلمو ته هم دعا وکړئ چې الله د حلال رزق اسباب برابر کړي. الله دې سره محتاجۍ نه بچ ساتي. الله دې د صحیح عقیدې د دین خادمان وګرځوي. څونه دا کلي کې مردګانان شوي دي پرون شوي او نن شوي یا مخکې شوي دي خدای ټولو ته مغفرت نصیب کړي. قبرونه ورته باغچې د جنت وګرځوه. مسافرو ته دعا وکړئ چې الله د خپل وطن اسباب برابر کړي. الله دې هغې تال ته د خوشحالۍ زندګي نصیب کړي چې څه مشکلات دي خدای دې د ټولو مشکلات حل کړي. الله رب ذوالجلال دې موږ او تاسو د خپل نبي د میلاد په خاطر چې څرنګه علماو بیان کړی دی چې د حضور پاک میلاد هم وکړو لاس به هم نه خالی کېږي محتاجه کېږئ به نه په کور کې به هم په رزق کې فراخي وي. خدای همدغسې کورونه فراخه رزق نصیب کا د خوشحالۍ زندګي نصیب کا. په دې میلاد کې نورو ملګرو به محنت کړي چاندې به ورکړي خو ما ته یو نوجوان چې هغه وی که څوک هم نه وي زه خپله کومه خدای ته خبردار ټولو ته که چا ورکې هسې هم شرکت کړی دی ناست دي خبره یې اورېدلې ده خدای ټولو ته خپل دیدار ورکا. بهترینی بدلی په دنیا په آخرت کې ورکا. زنانو ورته کورونو کې غوږی ښي الله دې هغوی ته اجرونه ورکړي. الله دې ټول مشکلات حل کړي. رب ذوالجلال دې موږ او تاسو ټول څرنګه چې دلې ځلیدلي مخونه ناست یې خدای داسې بیت الله شریف ته حاضري نصیب کا. د حضور پاک روزي سلامونو ته حاضري نصیب کا. خدای تراغم نصیب کا چې ته رانه راضي وګرځې. ملګري تللي دي عمرو ته هغوی ته دعا وکړئ چې الله یې حافظ او ناصر مددګار شي. الله دې ته صحیح طریقې سره احکام ادا کړي او الله دې پکې زموږ هم غیبي اسباب برابر کړي او الله دې تاسو ټول جنتیان کړي او الله هم ټول حاجتونه د دنیا او د آخرت پوره کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.